محمد عامر وایي که چېرې یو کال دپاره زه د پاکستان کرکټ بورډ چیرمین شومه نو زما ویژن به څه وي. د محمد عامر یو ډېر انټرسټینګ ویژن دی که چېرې وایي زه د بورډ چیرمین شوم نو زما به څه کار وي، زه به څنګه د پاکستان کرکټ مخکې بوځم، زه به څنګه نوجوان کلاډیان مخکې راولم. نو محمد عامر یو زبردست ویژن او د محمد عامر دا چې کوم ویژن دی نو دا هر د پی سی بي چیرمین له اپناول پکار دی. محمد عامر وایي چې زه به ټول لومړنی د کلاډیانو چې کوم ذهني دباو دی د هغوی عدم تحفظ دی نو هغه به زه ختموم. لکه ذهني دباو په کلاډي باندې دا وي چې وایي هسې نه زه د ټیم نه ډراپ کړلی شم، هسې نه زما کیریر خراب شي، ما له اوس مکمل شوی هسې نه کیدی شي راتلونکي ټایم کې زه د ټیم نه ډراپ شم. نو دا یو ډېر غټ ټینشن وي د کلاډیانو، د پاکستان د ټیم کلاډیانو، د نورو نه. او مخکې لیکلی دی چې آپ ٹیم کوچ اور مینجمنٹ بدل سکتے ہیں لیکن کھلاڑی ہر وقت ڈرا رہے کہ اسے ڈراپ کر دیا جائے گا تو بہتری ممکن نہیں. که ته وایي ډېر کوچز یا ډېر منیجمنټ بدل کړي خو چې کلاډیانو سره هر ټایم دا ټینشن وي چې زه به ډراپ کېږم، ما به ډراپ کړي، نو بیا د پاکستان ټیم بهتري ممکن نه ده. ټول نه پهله به زه په ډومیسټک کرکټ باندې انویسټمنټ کوم، د ډومیسټک کلاډیانو میچ فیس په زیاتوم، انعامي چې کوم رقم وي هغه به زیاتوم، کلاډي به زه مالي طور باندې مستحکم کوم. دا یو ډېر ښه سوچ دی. ګوره یو کلاډي چې مالي مستحکم وي که نه نو هغه ټول فوکس په کرکټ باندې وي. او نن سبا د پاکستان د ډومیسټک کرکټ چې کوم دی د هغې فیس انتهایی کم دی. ډومیسټک کلاډیان چې کوم دي هغه په دې وجه باندې کرورو کرکټ پرېږدي چې هغه پکې خپله خېټه نشي پاللی، او داسې کلاډیان وي چې هغوی باندې ټول کور دبو وي نو بیا په ډومیسټک کرکټ باندې خپل ځان نشي ساتلی نو کور به پیسو ساتي. دا گورا جو کھلاڑی روزانہ صرف 5,000 روپے کماتا ہے اور وہ اپنی بنیادی اخراجات بھی پورا نہیں کر سکتا، ایسے حالت میں وہ بے خوف ہو کر کیسے کھیلے گا. جو کھلاڑی وہی دروازے صرف 15,000 روپے گٹھی نو هغه بنیادی اخراجات خپل نشي پورا کولے نو هغه بنور سے بے خوف کرکٹ کیا. جب کھلاڑی کو معلوم ہوگا کہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اس کا مستقبل محفوظ ہے تو وہ ناکامی سے نہیں ڈرے گا، وہ آزاد ذہن کے ساتھ پاکستان کے لیے کھیلے گا. ایک میچ کی ناکامی اس کے کیریئر کا خوف نہیں بنے گا. چې کلاډي ته وایي پته چې ډومیسټک کرکټ کې زما فیوچر محفوظ دی نو هغه به ناکامۍ نه یریږي او هغه به د آزاد ذهن سره د پاکستان دپاره لوبه کوي. یو میچ ناکامۍ سره به هغه دا نه وایي چې هسې نه ما د ټیم نه ډراپ کړي. نو حقیقی کارکردگی تب سامنے آتی ہے جب خوف ختم ہوتا ہے. اصلی تبدیلی کی شروعات مضبوط ڈومیسٹک کرکٹ سے. محمد عامر وایي چې حقیقی کارکردگی یو کلاډي اله پرفارمنس کوي چې د هغه د ذهن نه ټینشن ختم شي، هغه بې خوفه شي، او اصلي تبدیلی چې کومه ده هغه ډومیسټک کرکټ مضبوطي ده. او د پاکستان کرکټ بورډ ریسنټ چې کوم ډومیسټک کرکټ دی هغه اړو مضبوط دی نه، هغه اړو مستحکم دی نه، هغې کې اړو استحکام شته دی نه. نو محمد عامر وایي چې ټول نه پهله زما فوکس به دا وي چې زه به د کلاډیانو د ذهن نه خوف ختموم، د هغوی عدم استحکام چې کوم دی هغه به زه ختموم او هغوی به زه ډومیسټک کرکټ کې مضبوطوم. نو دا یو ښه سوچ د خیر دې حوالې سره ستاسو څه رایه ده خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.